अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدای پاک په خپل فضل د MTA په ذریعه احمدیان داسې راغونډ کړي دي او خبر کړي دي چې اوس د خلیفه د دورو او د جماعتي پروګرامونو او د خبرونو اورېدو لپاره دوی اوږد انتظار او د جماعت د رسالو د اخبارونو د انتظار ته مجبور نه وي، بلکې سره سره هر خبر وررسي او هر پروګرام کتلی کېږي، بلکې د جلسو کاروایي او د ماحول باره کې د اورېدونکو له خوا په ځینو موقعو فوري تبصرې او د جذباتو اظهار د پروګرامونو ترمنځ هم کېږي. بهرحال تېرو ورځو کې لکه چې څنګه ټول خبر هم دی چې د جرمني جلسه وشوه او دې باره کې هم ماته خلکو لیکلي دي او اکثر د مختلفو ځایونو د مختلفو ملکونو پروګرامونو باره کې هم خلک لیکي او په خاص طور چې چېرته هم لاړ شم نو د هغه ځای باره کې بیا خاص د رایې اظهار کېږي د خلکو لخوا د مختلف قسمه جذبات وي او انسان د خدای پاک شکر کوي او حمد یې کوي چې خدای پاک دا نعمت چې موږ له راکړی دی نو څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات یې یو کړی دی، یو وحدت یې پکې پیدا کړی دی او په یوې لړۍ کې د پیللي کېدو د ظاهري نظارې یو ښایسته وسیله یې راکړې ده. نو په دې کې یو خوا موږ ته د خدای پاک شکر کول پکار دی، نو ورسره د MTA چې کوم کارکوونکي دي چې پکې رضاکاران هم شامل دي او مستقل کارکوونکي هم د هغوی هم مننه کول پکار ده. دا خلک د کیمرو شاته دي یا په ټرانسمیشن کې ناست دي یا په نورو کارونو کې مصروفه دي. یو پروګرام جوړولو او لیږلو لپاره ډېر کارکوونکي وي چې کار کوي
او په دې کې په سټوډیو کې چې کوم ناست وي ښکاري د هغوی نه علاوه دا خلک وي. ځینې کارکوونکي کله چې زه حضور فرمایي چې کله زه په دوره ځم نو هلته هم ما سره ځي سره د خپل سامانونو او د اپلینکینګ چې کوم سامان وي هغه هم ځان سره کړي او بیا چې په کوم ملک کې پروګرام کېږي لګیا وي د هغه ځای رضاکاران او کارکوونکي هم شامل شي. جرمني کې هم د دغو رضاکارانو او چې کوم مستقل کارکوونکي دي دغه یو ټیم دی چې د مختلفو دلچسپو پروګرامونه وړاندې کوي. خدای پاک دې دوی ټولو له جزا ورکړي او خلک هم عمده په خطونو کې لیکي چې خدای پاک دې د MTA په کارکوونکو فضل وفرمایي او د هغوی مننه کوي دا خلک. همدغه شان د مختلفو شعبو کارکوونکي دي چې په جلسه کې په رضاکارانه طور خدمت کوي لګیا وي او د مېلمنو په خدمت کې دوی شپه ورځ یو کړی وي. په لویو ملکونو کې دا خلک اوس په زرګونو کې دي، د دوی شمېر زرګونو ته رسېدلی دی. په دې کې سړي هم دي، ښځې هم دي، زلمي هلکان جنکۍ هم دي پکې او ماشومان هلکان جنکۍ هم دي پکې. دوی په یو داسې دوی سره د یو داسې روح کار کوي لګیایي چې په دې زمانې کې صرف په جومات احمدیه کې ښکاري او د دې ننداره یو څو هفتې مخکې موږ دلته د انګلستان په جلسه سلنه کې لیدلې وه. هماغه نظاره اوس د جرمني په جلسه سلنه کې هم ولیدی شوه. نو ټولو شاملینو ته پکار ده چې د دغو رضاکارانو د مننه وکړي، کوم چې زه همیشه وایم چې د سره د یو جذبې دوی د خدای پاک د رضا لپاره په بې نفسۍ کار کوي او د دغو کارکوونکي عمده عمل غیر احمدیانو مېلمنو یا غیر مسلمو مېلمنو لپاره د یو خاموشه تبلیغ وسیله جوړېږي لګیایي. د جلسې په پروګرامونو کې چې کوم په MTA باندې ښودل کېږي د هغوی باره کې خو خلک خپلې تبصرې رالیږي، د دغو پروګرامونو نه فایده هم ترلاسه کوي او خوند هم ترې نه اخلي. خو کوم اغیارو نه چې خلک راغلي وي جلسې له نو د هغوی تاثرات او احساسات او د کارکوونکو په خدمت چې کوم د هغوی د جذباتو اظهار وي هغه نه خو د جلسې په ورځو کې ښودلی کېږي او ویلې کېږي او نه دا په څه طریقه معلومېدی شي. دا کارکوونکي چې د خپلې ډیوټۍ نه علاوه د یو خاموشه مبلغ کار هم کوي نو نه خو د MTA سکرین د هغې پته ورکوي او نه چې کوم خلک پروګرامونه وړاندې کوي هغوی د دې حق پوره کولی شي. همدغه شان د جلسې شاملین هم د خپلې رویې په ذریعه د مېلمنو یو ښه اثر لري چې مېلمانه یې بیا وروسته اظهار هم کوي. نو ضروري ده چې د جلسې سلنه د اثرات او تاثرات د جلسې سلنه د اثراتو او د تاثراتو دا برخه هم د خلکو وړاندې کړی شي او دا زه ځکه وړاندې کوم چې کم د دنیا احمدیان دي هغوی هم خبر شي چې د جلسې اثرات څنګه د اغیارو لپاره د غیر معمولي اثر سبب جوړیږي او شاملین او کارکوونکي د هم خبر شي چې د هغوی رویې څنګه په خاموشۍ د جومات نه بهر چې کوم خلک دي هغوی د اسلام ښایسته تعلیم ته جوختوي. دا وخت به زه په دغه حواله د مختلفو ملکونو نه راغلي د مېلمنو تاثرات به وړاندې کوم چې جلسې د برکاتو دا برخه د هم زموږ وړاندې راشي او د خدای پاک د شکر ګزارۍ نور هم موقع ترلاسه شي
او د خپلو حالتونو د نورم ښه کولو طرف ته د زموږ پام جوړ شي. د یو عربي النسل مسلمان ملګری خالد میات صاحب چې د هلال احمر تنظیم سره کار کوي، هغوی سږ کال د جرمني جلسې کې شامل شوي وو او خپل تاثرات هغوی بیانوي. وایي چې کله چې ما په خپل غیر مسلمه ملګري اورېده چې هغوی په اسلام اعتراض کوي، نو د مسلمانانو ترمنځ چې کوم یو بل سره منافرت دی او جګړې چې کوم کېږي، نو د هغې په وجه د اسلام دفاع به ما نشو کولی. خو نن په دغه جلسې کې ستاسو د جومات اجتماعي او انفرادي امن و محبت او یو والي مې چې وکته او ستاسو خلکو کې د خلیفه لپاره چې کومه د مینې او د خلافت لپاره چې کومه مینه د اطاعت دی، د دې مشاهده مې چې وکړه، نو زما سر د فخر نه اوچت شو چې ما یو داسې جومات په خپلو سترګو ولیدو چې افراد یې پوره امنه دي او د چا اجتماع چې منظمه ده. وایي چې زه ستاسو مثال ډېر په اعتماد خپل غیر مسلمو ملګرو ته وړاندې کولی شم او د اسلام چې کوم د هغوی اعتراضات دي د هغوی دفاع کولی شم. بیا یو جرمن ملګری مشعل فیچر صاحب په جلسې کې شامل شوي. هغوی وایي چې ما په جلسې کې شاملېدو نه مخکې اخبار کې لوسته چې احمدیان امن پسنده خلک دي، خو زما زړه ته به دا راتله چې د امن دعوه خو نور هم ډېر خلک کوي. خو چې دلته زه راغلم په خپلو سترګو مې ولیده چې د امن دعوې او د عملي مطابقت ګواهي صرف په دغه جلسه کې میلاویدی شي، چېرته چې خلک په خپله هم په مینه او محبت وخت تېرۍ لګیا دي او راغلي نور خلکو ته هم هرکلی ویل لګیا دي. دومره لویه اجتماع او دومره پوره امنه ده چې ورته ګورو نو حیرانېږو. یعنې بل چېرته خو که 500 کسان هم یو ځای شي نو جګړه شروع شي. وایي چې زه جلسې کې چې شامل شم او ستاسو د پوره امنه ماحول مې چې ولیدو، نو اوس زه ستاسو د امن د دعوې تصدیق کوم. بیا یوه جرمن ښځه مراسي وګاله د جومات سره د دې مستقله رابطه ده او د جلسې دوران هغوی د بیعت پروګرام هم وکتو. وایي چې زما چې څومره سوالونه دي تقریبا ټول حل شو. اوس ما ته داسې ښکاري لکه چې زه زیات وخت د مېلمنۍ په طور به نه راځم، بلکې اوس زما دا خواهش دی چې زه په خپله بیعت وکړم او په جومات کې شامله شم. بیا یوه ښځه ماریا جوزی د دوی اصل تعلق د سویلي امریکې سره دی او برلین کې سبق لپاره دلته راغله ده. نو هغوی هم د خپلو تاثراتو اظهار کړی دی. وایي چې دې نه مخکې زما اسلام یا احمدیت سره هېڅ قسمه تعارف نه و. د پیراګوی کې د سلسلې مربي د اهلیې په ذریعه ماته زه د جومات نه خبر شوم او معلومه شوه راته چې په جرمني کې د جومات احمدیه جلسه کېږي. ځکه زه جلسې کې شرکت لپاره دلته راغلم او چې راغلم نو ډېره حیرانه شوم چې د دومره قومونو، د دومره نسلونو، د رنګونو خلک داسې یګانګت سره، داسې یووالی سره وخت تېرۍ لګیا دي او هر خوا د امن او د سکون ماحول دی، فضا ده. ټول خلک مطمئن دي، هېڅوک هم څه ویره نه لري. ما لپاره په داسې پوره امنه اجتماع کې شاملېدل یو نوې تجربه ده او زما دا خواهش دی چې اوس برلین ته واپس لاړه شم نو د جومات احمدیه جومات سره رابطه وکړم او دغه جومات سره تعلق نور هم مضبوط کړم. ستاسو خلکو سره چې زه شامله شوم نو یو د زړه سکون راته ترلاسه شو. بیا د مقدونیه د یو سماجي بهبود تنظیم دی، هغې کې کارکوونکې 3 مېرمنې راغلې وې. یو وایي چې زموږ په چاپرچل کې زموږ
چارچاپېره په مقدونیه کې ډېر مسلمانان اوسېږي، خو د اسلام دا قسم او داسې معاشرتي مظاهره موږ لپاره بیخي زموږ د توقعاتو خلاف. موږ ستاسو په خلکو کې، ستاسو په تعلیماتو کې، موږ ستاسو خلک، ستاسو تعلیمات او ستاسو قیادت ته مو وکتو او موږ دا احساس د ځان سره وړو چې ستاسو تعارف به د هغه ځای مسلمانانو سره هم کوو. دوی وایي چې دا جومات او د دې جلسې د نورو مسلمانانو لپاره یو نمونه دی او داسې پرامنه تعلیم او داسې منظم جومات د دې قابل دی چې په عالمي سطح د مسلمانانو نمایندګي وکړي. وایي چې سخت کال خو موږ د چا په بلنه راغلي یو، خو امید لرو چې بل ځل آینده به بیا مېلمانه به د ځان سره راولو او ستاسو د جومات تعارف د مقدوني مسلمانانو سره به موږ پخپله کوو. نو داسې د خدای پاک د تبلیغ لارې پرانیزي. د لیټوې نه یو عیسایي ملګری میکالر صاحب راغلی و. دی هم سبق وایي او په مذهبونو تحقیق کې دلچسپي لري. دی دا وایي چې زه مذهب کې ډېره ژوره دلچسپي لرم او په دغه وجه ستاسو جومات تعلیمات ما لوستي دي او زه د دې عملي اظهار هم ګورم لګیا یم. ستاسو تعلیمات او ستاسو خلکو طرز عمل ډېر مثبت ما ته ښکاري او ما ته پرکششه لګي. د جلسې شاملونو کې ما یو روحاني شوق محسوس کو. اوس د جلسې کې چې کوم شاملي احمدیان د هغوی کار دی چې کوم خلک د روحاني شوق محسوسوي په موږ کې، نو د جلسې د ورځو چې کوم دا شوق دی دا د عرضي نه وي بلکې دا د مستقل وي. د لیټوې نه یوه صحافي ښځه راغلی وه، اګسټن صاحبه. هغوی لیکي چې د تېرو شپږو میاشتو راهیسې زه د اسلام په مختلفو فرقو په حواله په یو پراجکټ کار کوم لګیا یم او په دغه سلسله کې زه استانبول ته هم تللی وم او هلته هم زه مختلفو اسلامي فرقو سره ملاوه شوی یم. خو دلته د جماعت احمدیه امام چې ما وکتو نو زما د زړه چې کوم کیفیت شوی و، زما د زړه چې کوم کیفیت شو، نو د دې بیانولو لپاره زه الفاظ نه لرم. ما د ملاقات دوران دوی نه تپوس وکړو. حضور فرمایي چې ما نه سوال کړی و چې دا وخت د مولایت او د انتها پسندۍ څه علاج دی. نو هغوی په 2 لفظونو کې د دې ګران سوال مکمل جواب ورکړو او دا یې وایي چې د مسلو واحد حل دا دی چې صحیح تعلیم او تربیت او د اسلام صحیح تعلیم دې ورکړی شي. دوی وایي چې واقعي د دغو مسلو حل هم دا دی چې صحیح تعلیم دې ورکړی شي او د دغه صحیح تعلیم ادراک په دغه زمانه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونی غلام راکړی دی او دا تعلیم یې موږ ته ښودلی دی. نو هر احمدي ته د اغیارو په دغه تعصب سره فخر نه ده کول پکار، بلکې هر وخت موږ ته پکار ده چې د خپلو د عملي حالتونو د ښه کولو لپاره د کوشش کوو. د لیټوې نه د قرطبه یونیورسټۍ یوه پروفیسره لولي ډیا صاحبه جلسې کې شامله شوې او خپل تاثرات هغه بیانوي چې زه په خپل ژوند کې په وړومبي ځل د مسلمانانو دومره لویې جلسې کې شامله شوم. ما چې د جماعت احمدیه امام په وړومبي ځل د جوخت نه ولیده نو ما لپاره دا یوه عجیبه تجربه وه او د دې کیفیت به ما د ټول عمر یاد وي. زما الفاظ زما جذبات نه بیانوي. زما یقین دی چې د جومات او دغه جومات خلیفه د نورو مسلمانانو بیخي مختلف دی او زه دا فرق په خپل روح کې محسوسوم. هر احمدي چې هلته شامل شوی هغې یو اثر په دې کړی دی. سږ کال د بوسنیا نه د 400 کسانو وفد جلسې کې شامل شوی، په دې کې 13 احمدیان و، باقي تقریبا 28 تبلیغ و. یو مېلمنه یاسمین صاحبه چې د یوې NGO صدرم ده او څه موده مخکې د جومات سره د دوی تعارف شوی دی. جلسې کې دوی شامل شو، په خپل ګاډي کې دوی 1200 کیلومتره سفر کړی و راغلی و. وایي چې د جلسې د دومره لوی انتظام چې ما ولیدو نو ډېره حیرانه شوم چې دا کوم قسمه خلک دي. د جلسې ټول انتظاماتو کې چېرته ماته څه نقص ښکاره نه شو. نو دا د کارکوونکو د خدمت اثر ده چې اغیار ترې نه متاثرېدو نه بغیر نشي پاتې کېدی. بیا یو
مېلمه نجات صاحب د بوسنیا د رومن کمیونټۍ یو مشهور او معروف سیاستدان دي. د دانشور په توګه دوی ته پېژندل کېږي او د توزلا چې کوم ښار دی د هغې کونسلر هم دي. دوی وایي چې د جلسې ټول انتظامات ډېر په ښه رنګ کې پوره کړی شو او دې نه مخکې ما دغه قسمه پروګرام کې چېرته شرکت نه مو کړی. دا جلسه ما لپاره په مختلفو اړخونو ډېر سبق آموزه و او د کارکوونکو اخلاص چې مې ولیده نو په دې پوه شوم چې دا خلک په ایمان کې ډېر مضبوطه دي او د دوی قول په عمل کې مطابقت د دوی د ترقۍ راز دی او دغه خلکو کې دغه حالت پیدا کولو وجه د دوی خلافت سره وابستګي ده. نو کله چې دا خلک شاملېږي نو د خلافت چې کوم غلط تصور دی د دوی په ذهنونو کې چې کومه ویره د هغه هم لرې شي. نو هر احمدي او هر کارکوونکو ته پکار ده چې دا تاثرات دې همیشه قایم وساتي او د دې حفاظت دې وکړي. یو غیر احمدي ملګری ماهر صاحب د خپلې اهلیې سره په ذاتي خر جلسې کې شامل شوي وو. دوی وایي چې دلته د مېلمنو چې څنګه خیال ساتلی کېږي چې په کومه مینه خلک دلته سلوک کوي. نو زه په حقیقت کې دا وایم چې که دا خلک مونږ ته دا وایي چې په ځمکه اوده شئ او خوړو لپاره د صرف وچه روټۍ راکړي نو بیا به هېڅ شکایت هېڅ ګیله به نه پیدا کېږي مونږ ته، ځکه چې کومه مینه او محبت مونږ ته دلته راکړی شوی دی نو دنیا کې د دې مثال نشته. بیا د بوسنیا نه یوه مېلمنه دیانه صاحبه په جلسې کې شامله شوې د پیشې په لحاظ نرسه ده او جومات سره د دوی فیملی تعلقات یو خاندان سره د دوی تعلق دی. نو ښځه د خاوند د زوی سره د بوسنیا کې چې کوم جماعتي پروګرامونه وي هلته شاملېږي او ډېر تعاون هم کوي. نو خپل خاوند سره او مور پلار سره د سفر خرچه دوی په خپله برداشت کړې وه، دلته راغلې وه. دوی وایي چې د جلسې ټول انتظامات ډېر په ښه رنګ کې پوره شو. د دغو مخلصو کارکوونکو ته چې مونږ ګورو نو په خپله شرمېږو چې دا خلک مونږ لپاره دونه تکلیف برداشت کوي لګیا دي. بیا جلسې کې شاملونکي مېلمه امیر صاحب چې په لومړي ځل جلسې کې شامل شوي وو د جلسې ماحول په هغوی باندې ډېر مثبت اثر غورځولی دی او دوی وایي چې زه چې واپس لاړ شم نو دا پیغام به ورکوم چې دا جلسه چې ما وکته نو د خپل د زړه کیفیت نشم بیانولی او دا خبرې صرف محسوسولی کېدی شي. نو ځکه هر چا ته پکار ده چې یو څو ورځې دی دغه د جنت په شان چې کومه معاشره ده دلته یې تېرې کړي چې د حقیقي جنت باره کې یو یقین پیدا شي. زموږ هغه خلک چې په ځینې مسلې جوړوي او یو بل سره جګړې او خفګانونه پیدا کوي نو د دغو خلکو چې دا تاثرات او تبصرې اوري نو شرم کول دوی ته پکار دی او همیشه یو بل سره د مینې او د محبت سلوک دوی ته کول پکار دی. سږکال د بلغاریې نه هم د 52 کسانو باندې مشتمل وفد په جلسه کې شامل شوی و د جرمني په جلسه کې او په دې کې 20 کسان احمدیان او 22 غیر احمدیان مېلمانه وو او د بس په ذریعه تقریبا د 30 غنټو سفر دوی کړی او جرمني ته رسېدلی وو. په دغه وخت کې کاروباري خلک هم وکیلان هم وو، لیکچرار هم وو، طالب علمان هم وو، عامه طبقې د ژوند عامه طبقې سره تعلق لرونکي خلک هم پکې شامل وو. یوه ښځه ایسي نواز وایي چې زه په لومړي ځل په جلسې کې شامله شوی یم او د بلغاریې احمدیانو نه د جلسې باره کې ما ډېر اورېدلی وو چې هلته د ډېرو قومونو خلک یو ځای راغونډ شوي وي. هر چاته د یو بل نه عزت او محبت ترلاسه کېږي په دغه جلسه کې. انسان که خپل ژوند کې تبدیلي راوستل غواړي نو جلسې ته دې راشي. ما دلته ډېر څه زده کړل او د 2 څیزونو ذکر زه ضرور کول غواړم. یو خو دا چې دلته د خدای سره مینه ښودلی کېږي او بله دا چې خلکو ته یو بل سره مینه او د یو بل عزت ښودلی کېږي. بلغاریې هم هغه ملک دی چېرته چې د جومات رجسټریشن منسوخ کړی شوی دی او دلته چې کوم غیر احمدیان عالمان دي د هغوی له طرفه مخالفت انتها ته رسېدلی دی
او د دې په وجه حکومت هم د هغوی د اثر لاندې دی. ځکه د بلغاري جومات لپاره دعا کوي چې خدای پاک د هلته هم حالات ښه کړي او د جومات رجسټریشن دی بحال شي او موږ ته په ښه په ازادۍ د تبلیغ کولو او نورو سرګرمو د خدای پاک یو ځل بیا توفیق راکړي. د بلغاریې په وفد کې یو مېلمه فیفکو انیل صاحب دوی وایي چې زه په لومړي ځل داسې بابرکته جلسې کې شامل شوی یم. الفاظ کې بیانول ګران دي. دلته ما دا زده کړل چې صرف احمدیان هغه خلک دي چې واقعي امن ښیي، عزت کوي او دنیا نه یو جنت جوړول غواړي. دلته واقعي د ژوند نور ترلاسه کېږي، داسې روشني، داسې رڼا چې انسان له ژوند ورکوي. زه خو اوس ټول ژوند ټولو خلکو ته هم دا وایم چې اصل اسلام احمدیت دی چې په دنیا کې د امن کوششونه کوي. زه ځان لپاره د دعا خواست کوم. بیا هم د دغه وخت یو مېلمه دی معروف وایي چې ما ته وایي چې ستاسو چې کوم خطاب و هغې ډېر متاثره کړم. د انسان سره د مینې ذکر و او ورسره دا مو چې ماشومانو به چې کله ما له اوبه راکولې او ډېرې په مینه به چې خبرې کولې نو ډېر به راته ښه محسوسېده چې د کم ماشومان داسې وي نو د هغه مستقبل محفوظه وي. بیا یوه عیسایي ښځه ډسیسلایا صاحبه چې د نفسیاتو لیکچرر ده دا وایي چې زه په لومړي ځل جلسې کې شامله شوم. دا جلسه خو یوه معجزه ده. دلته محبت، امن او عزت میلاویږي. ما یو جګړه هم ونه لیده. هر چا د یو بل خدمت کولو په روم تندي یو بل سره میلاوېدو په خوشحالۍ. او زه وایي چې پریزي روټۍ خورم او په زرګونو خلکو کې به ما له دوی پریزي روټۍ راکوله او چې بیماره شوم نو فوراً داروګان هم راله راکړی شو. هېڅوک هم وی آی پي نه وو، ټول یو شان وو، برابر وو. بیا د جمعې خطبې زه ډېره متاثره کړم. انسان سره مینه، پردهپوشي، د یو بل مدد کول، د یو بل د غلطو اظهار د نورو مخې ته نه کول بلکې د هغې لپاره دعا کول. دا تعلیمات چې کوم تاسو بیان فرمایلی دي نو زه سوچ کوم چې کاش نن ټوله دنیا د ستاسو اواز اوري چې که دنیا په سمه لاره راتلل غواړي نو دا اواز به هغې ته اورېدل پکار وي. ستاسو تعلیمات پکار دي چې ومنئ. بیا د ګني بساو سره تعلق لرونکي یو ځوان ابوبکر صاحب په پرتګال کې په پبلک سیکیورټي کې ماسټرز کیلی دی، دوی سبق ویلی دی په یونیورسټۍ کې. وایي چې د سیکیورټي چې کوم انتظامات ما د جلسې په موقع ولیده هغه ډېر منفرده وو. د 40,000 مجموعه سمبالول هغه هم د پولیس د مدد نه بغیر د هغې لپاره یوه غیر معمولي خبره ده. دومره زیات خلک خو د ریاست لپاره سمبالول ګران شي. د جنګ جګړو او د فساد سره څه واقع وشي خو دلته د جلسې دوران د پولیس یو تن هم ښکاره نه شو او هېڅوک هم راته ښکاره نه شو چې جګړه کوي بلکې ټول خلک د مینې او محبت او د ورورولۍ جذبې نه سرشاره وو. دغې خبرې زما په زړه ډېر اثر وکړو. بیا دوی وایي چې مقدونیه ده اوس یو بل ملک دی د دې مقدونیه دې ځینه د 15 کسانو باندې مشتمل وفد په جلسې کې شامل شوی وو او دې کې یو لوی شمېر د مقدونیه نه تر جرمني پورې تقریبا 2000 کیلومتره فاصله ده. نو دا دوی د بس په ذریعه د 200 غنټو کې دوی مکمل کړی وو، رارسېدلی وو. په دې کې د 4 مختلفو ټلویزیونونو 15 صحافیان هم وو، 3 مختلف علاقایي د ټلویزیون نمایندګان وو، یو د قومي ټي وي صحافي وو. صحافیانو د جلسې سالانه دوران ریکارډینګ هم کړی و، مختلفو خلکو نه انټرویو هم اخیسته او په 23 تاریخ دوی ما سره هم ملاقات کړی و او دوی به دا وایي چې دا کوم ریکارډینګ مونږ کړی دا ټول ملاقات د دې دستاویزي فلم به مونږ جوړو او ښه به په دې کې 22 عیسایي ملګري وو او 30 احمدیان وو، 10 غیر احمدیان ملګري وو او په دې کې یو په آخرنۍ ورځ بیعت هم کړی و. د مقدونیه د ښار بریوونه راغلي او مېلمنه
بیلاګستا ټرانچوسکا چې د پیشې په لحاظ وکیله ده، دی دا وایي چې زه په دغه جلسې کې په لومړي ځل شامله شوم. ټول انتظامات ډېر زبردست وو، هېڅ کمی نه وو. ما ته وایي چې ستاسو تقریرونو په ما ډېر ژور اثر پرېښی دی او په دغه تقریر نه زه خبر شوم چې د اسلام اصل مطلب امن دی، جنګ نه. او اسلام خلکو ته د ژوند اهم او بنیادي امور ښایي چې څنګه د یو صحتمند معاشرې قیام کېدی شي. اسلام په هر حال کې دا تعلیم ورکوي چې د نیکۍ فتح پکار ده او بدي پکار ده چې وبیلي، او وایي چې په هر حال کې دا تعلیم دی چې که موږ په دې عمل وکړو نو دنیا به بیا د جنګ نه بغیر د امن او د مینې ځای جوړ شي. بیا دی دا وایي چې تاسو چې د ښځو د حقونو باره کې خبرې وکړو نو په دې هم زه پوه شوم چې دا یو ډېر ښه تعلیم دی چې ښځه د ماشومانو د تعلیم او تربیت د معاملو ذمهواره ده او بیا دغې معاملې کې د هغې کردار اهم دی. او هغوی خپل الفاظ کې د دغه تقریر کې چې کوم د ښځو حقوق هغه داسې بیان کړي دي. وایي چې زه خو به خلاصتاً دا وایم چې تاسو دا ویلي دي چې ښځه داسې ده چې لکه د جالۍ خیال ساتي او خاوند د هغې حفاظت کوي. زه دا ګڼم چې خاوند د خاندان مشر وي او خاوند داسې دی لکه چې سر وي او ښځه لکه د مرۍ، دواړه د یو بل نه بغیر نشي قایم پاتې کېدی. بیا دې دا وایي چې بیت هم په ما باندې ډېر ژور اثر وکړو، داسې محسوسېده لکه چې وخت ودرېدلی دی او هر طرف ته خلک وو چې دغو لمحاتو نه هغوی نه غوښتل چې محرومه شي او ټولې لارې هم یو طرف ته روانې وې چې چېرته د جماعت احمدي امام و او دا وخت د جلسهګانو بهر داسې و لکه چې یو صحرا وي او هېڅوک هم بهر موجود نه و. خو حضور فرمایي چې ځینې شکایتونه را رسېدلي دي. جرمني والاو ته په دغه خبره خوشحالېدل نه دي پکار، خدای پاک پرده پوشي وفرمایله. خو د تربیت شعبې ته دغه خبرې خیال ساتل پکار چې آینده په حقیقت کې د هم صحرا وي، ځکه چې داسې شکایتونه راغلي دي چې خلک د جلسې دوران بهر ګرځېده راګرځېده او MTA والاو هم هغوی ښودل. حالانکې دا یو ښه خبره ده چې حقیقت یې وښودلو، خو د جلسې د کاروای دوران د جلسې طرف ته زیات توجه پکار ده. د MTA په ذریعه کم از کم ډېر خلک خبر شو چې څه قانون د دیوی د جلسې دوران ما د اسلام باره کې خپل علم ډېر وسیع کړو. کېدای شي چې الفاظ خو ختم شي خو کوم چې د اسلام تصویر جوړ شوی دا به همیشه قایم پاتې وي. د مقدونیې نه راغلې یوه مېلمنه وایي چې د صحافي ښځه ده د TV چې جلسې د اسلام د نوي سمتونو طرف ته زما راهنمایي کړې ده. یو وخت داسې مو چې د اسلام لفظ په ما باندې حرام و، اوس زه د اسلام یو نوی تعارف ماته حاصل شو او زه د صحافي په طور د یو نوې تجربه چې ما ترلاسه کړو په دې زه ستاسو شکرګزاره یم. زه ځان سره دا تاثرات ځان سره مقدونیات ته وړم او ما سره ملاقات هم کړو نو چې دی هم په ما باندې ډېر مثبت اثر وکړو. او بیا دا و چې که اسلام باندې پوهېدل غواړئ نو دا سمه خبره ده چې د قرآن نه به نیغ په نیغه زده کوئ. حقیقي اسلام د انتها پسندانو اسلام سره یو ځای کول نه دی پکار د کوم د ځینو خلکو لخوا چې د دې اظهار کېږي. وایي چې په آخر کې به زه دا ویل غواړم چې د جماعت احمدیه د امام د ټولو جوابونو نه زه مطمئنه وم او هغوی د نوي سمتونو طرف ته زما راهنمایي کړې ده، د نوي افق طرف ته زما راهنمایي کړې ده. اوس ما د اسلام اصل تصویر ولیدو. بیا د مقدونیې نه د TV یو صحافي راغلی و، سالریټسکي صاحب. هغه وایي چې زه په دغه شان یو اجتماع کې په لومړي ځل شامل شوی یم. د هر څه ما لپاره نوي و. ما د مسلمانانو باره کې ډېر څه زده کړل. د جلسې چې کوم کارکوونکي وو هغوی ستړی نه لګېده. د کارکوونکو دغه حالت دوی لپاره ډېر عجیبه و چې هغوی ستړی نه لګېده. وایي چې دا خبره ما لپاره ډېره حیرانوونکې ده چې دومره زیات کسان په یو ځای کې جمع وو او هر چا خپل کار کولو. هیچ چا لپاره هم څه مسله نه وه. زه په دې خبره خوشحاله یم چې په دغو خلکو کې زه موجود وم
او په ځینې زما ملګري هم شو او ملګري خو یو دولت وي د دغه جلسې نه پس زه ځان دولتمنده ګڼم. بیا د مقدونیې نه راغلې یوه مېلمنه چې د ټي وي صحافي ده هغې دا وایي رودنن ډیلول اولاسکا چې جلسه ما لپاره د یو صحافي په طور یوه نوې تجربه وه. د صحافیانو لپاره خو په عالمي طور چې څه نوی واقع یا خبرې هغه اهمه وي خو زه ځان خوشقسمته ګڼم چې دغه جلسه ما نیغ په نیغه وکته او دې نه مې تعارف حاصل کو. د جلسې ټول انتظاماتو په ما باندې خاص اثر وکړو او دغه جلسې کې ما د اسلام باره کې ډېرې خبرې زده کړې. ما د هغو خلکو انټرویو وکړو چې اسلام قبول کړی دی. اوس چې زه مقدونیې ته واپس لاړه شم نو دغه ټولو ریکارډینګز نه به یو دستاویزي فلم جوړم او دا پیغام به زه د مقدونیې قام ته رسوم. بیا لیتوانیا سره تعلق لرونکي یو مېلمه اغوسټي صاحب وایي چې ما ته داسې ښکارېده لکه چې په خپل کور کې موجود یم. ستاسو جومات د دنیا د مختلفو علاقو نه دلته یو مختصر وخت لپاره راجمع شوی دی او هر طرف ته د وقف یو روح ښکاري. زما په شان یو پردي سړي لپاره همدا یوه ډېره حیرانوونکې خبره وه چې دا لکه یوه نوې دنیا وه او زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې د مختلفو تهذیبونو او د تمدنونو او د مذهبونو سره د پیژندنې او د خوراک څښاک چې کوم روایات دي د دې په شان ډېرو څیزونو د کتو موقع ترلاسه شوه. د احمدیانو په طور هره ورځ یو عظیم مقصد لپاره تاسو د یو مشکلاتو سره مقابله کوئ او بیا کوشش کوئ دا خبره د ستاینې وړ ده. ستاسو خیالات بیخي سم دي، اقدار هم سم دي او په دې کې عالمګیریت موجود دی. بیا لیتوانیا نه راغلی یو مېلمه بیانوي چې جومات د دومره جوخت نه کېدل ما لپاره د خوشحالۍ سبب دی ځکه چې دې نه مخکې د مسلمانانو باره کې ماته هېڅ معلومه نه وه او دغه جلسې نه ماته ډېر څه زده کړل او اوس به زه یو د بهترین انسان په طور ژوند تېرولی شم او د دغه مذهب تعلیمات د یو ښه انسان جوړېدو کې زما مرسته به کوي، ما سره به تعاون کوي او دلته ما سره ډېر ښه سلوک وکړی شو. نو اغیارو ته هم یو تبدیلي محسوسېږي په ځان کې چې شامل شي. نو موږ چې چا لپاره د جلسو د انعقاد کېږي هغوی ته څومره کوشش کول پکار ده، په ځان کې تبدیلي پیدا کول پکار دي. دوی چې ما ته داسې محسوسه شوه چې لکه زه یو مېلمه یم او هر تن زما د ارام لپاره زما ارام او د خیال ساتي لګیا دی او زه دا خبره ډېره ستایم. بیا د لیتوې نه راغلې یوه مېلمنه مسز انګریده وایي چې په دغه پروګرام کې زما د لومړی شرکت و په دومره لوی شمېر کې د خلکو شمولیت ما لپاره د حیرانګۍ سبب و. دلته د ډېرو مذهبونو د تهذیبونو خلک راجمع وو او ټولو یو بل سره مدد کولو او د دغه پروګرام چې کوم ښایسته انتظام هم ډېر حیرانوونکی و، متاثرونکی و او چې تقاریر مې واورېدو او چې خلیفه سره مې ملاقات وکړو نو د جومات باره کې د ځان خبرولو شوق مې نور هم زیات شو. زه به ستاسو کتابونه ضرور لولم ځکه چې د جماعت احمدیه د امام د تقریرونو نه د دغه خبرې اندازه راته وشوه چې کومې خبرې ښودل کېږي هغه د عقل د جوخت دی. زما دا ډېره ښه تجربه وه. اوس به زه د بل کال د جلسې انتظار کوم خو یو تجویز هغوی د جرمني خلکو له ورکړی دی چې زما په خیال د وقفو دوران چې کوم مختلف نمایشونه او پروګرامونه کېږي نو هغې کې هم د شاملېدو باره کې زیات نه زیات معلومات فراهم کولی شي، په دې کې بهتري راتلی شي چې دې لپاره چې خلک پکې زیات نه زیات شامل شي. همدغه شان د کورسو نه هم د 13 کسانو یو وخت راغلی چې پکې غیر احمدیان د جومات نه بهر چې کوم خلک دي هغوی یو پکې د غیر احمدي وو او باقي 19 کسان احمدیان وو.
د اسټونیا نه یوه مېلمنه لوړه صاحبه راغله او وایي چې زه د جلسې سالار د انتظاماتو نه ډېره متاثره شوم. داسې راته ښکارېده چې د انتظامیې د هر قسمه صورتحال لپاره مخکې نه هر څه سوچ کړی دی. د هر قسمه ضرورتو د مسلو حل موجود و. د یو مېلمه په طور زما عزت هم شوی و او زما هر قسمه خیال ساتلی شوی و. ما د جلسې سالانه عمومي ماحول ډېر ښه محسوسه کو او چې کوم د جلسې شاملین وو هغوی پوره هم نه وو او مدد یې کولو او د دوستۍ روح یې لرله او زه په دې خبره ډېره خوشحاله شوم چې زما ډېر ښه خلکو سره ملاقاتونه وشو چې د جومات باره کې خپلې تجربې ډېر په پرجوشه طریقه هغوی ویلې او ما د جلسې تقریرونه مو واورېد او په خاص ډول د جماعت احمدیه د امام خطاباتو نه ما ډېر خوند واخیستو چې د موجوده حالاتو باره کې وو. د دغو خطبو پیغام ډېر واضح و. په دې کې نوي خیالات وو او یوه نوې پوهه وه چې زه د ځان سره وړم لګیا یم. د جماعت احمدیه د امام اختتامي خطاب ډېر څه په سوچ مجبوروي او د دې په ما یو خاص اثر و. دا واقعي چې یو زړه راښکونکې تجربه وه. د البانیې نه د 48 کسانو باندې مشتمل یو وخت شامل شوی و. 19 پکې احمدیان وو او 9 غیر احمدیان الباني خلک وو. 43 ګنټو سفر دوی کړی و او را رسېدلي وو. په دې کې د حکومت لخوا هم 2 نمایندګان راغلي وو چې یوه په دې کې د سټیټ کمیټې مشره وه. بیا همدغه شان د هنګري نه د 20 کسانو وخت په جلسې کې شامل شوی وو. 11 پکې احمدیان وو او 9 نور مېلمانه وو. یوه مېلمنه آګیا صاحبه وی چې د دوی اصل وطن ارمینیا دی او په هنګري کې په خپل ښار کې په ګیور کې یو خاص مقبول سماجي شخصیت دی. دوی په هنګري کې چې کوم ارمینین د اقلیت کمیټه ده د هغې ترجمانه ده. د هنګري مبلغ وایي چې یو ماښام د جلسې په اختتام دوی په خپله دا وایي چې په زرګاو مسلمانانو سړو ترمنځ د هېڅ قسمه ویرې نه بغیر زه ګرځم لګیا یم او دلته خو هر تن ډېر مهذب دی او ښه په ښایسته دی او د نظم و ضبط پابند دی او د ښځو احترام کوي. میډیا چې کومه دا خبره کوي چې مهاجرین خاص طور چې کوم مسلمانان دي هغوی غیر مهذبه دي او ښځو سره نامناسبه سلوک کوي. نو هغوی ته پکار چې دلته دې راشي وګورئ چې دا مسلمان قوم څومره سلیقه شعاره دی. نو چې یو وړوکی شان ماشوم ما له راغلو هغه ما نه دا تپوس ونه کړو چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی بلکې ډېره په مینه زما مخې ته د اوبو ګلاس کېښودو او چې کله چې ما اوبه وڅښلې نو یو بل ماشوم شانه راغلو او خالي ګلاس یې د ما نه واخیستو. دلته خو مشران او ماشومان ټول د محبت سفیران دي. چې د حاضرینو شمېر ورته وویلی شو نو دوی وایي چې عیسویانو ته دې نه 10 چنده زیات شمېر کې شاملېدل پکار دي او زده کول پکار دي چې په مهذبه معاشره کې د یو بل احترام څنګه کیدی شي. د هنګري نه یو مېلمه ګیبرټ ټامس صاحب خپل د تاثراتو اظهار وکړو. دوی وایي چې کوم مذهبي ماحول امن انسانیت او ورورولي دلته د لیدو موقع ترلاسه کیږي نو دا په دنیا کې بلې چېرته هم نشته. ما په امریکې کې د پادري په طور یو اوږده موده کار کړی دی او ډېره دنیا مې کتلې ده. دا ماحول ما تر اوسه چېرته نه و لیدلی. احمدیان ډېر خوشقسمته دي چې هغوی سره یو داسې لیډر دی چې هغوی سره مینه کوي او د هغوی راهنمایي کوي. دغه جلسې کې شاملېدو نه پس زه خپل ایمان مضبوطه محسوسوم. دوی دا وایي چې ستاسو جومات ورځ تر ورځه زیاتېږي او موږ عیسویان ورځ تر ورځه کمیږو لګیا یو. زموږ چرچونه خالي کېږي لګیا دي او د جماعت احمدي امام نه ما تپوس وکړو نو هغوی هم دا وایي چې مادیت زیاتېږي لګیا دی او روحانیت کمیږي لګیا دی او په دغه وجه دا کېږي. دوی وایي چې موږ ته پکار ده چې خلکو ته دا ووایو چې زموږ یو مالک شته او د هغه په منلو په دنیا کې امن قایمېدی شي. دا خبره زما د خبرې په حواله هغه کړې وه.
د شام یو ملګری اکرم دوماني صاحب وایي چې یو میاشت مخکې د جومات سره زما تعارف شوی و. د احمدیانو په یو اجلاس کې زه شامل شوی وم او هغه وخت ما په لومړي ځل د جماعت احمدیه باره کې اورېدلی و. بیا زه خپل خاندان سره جلسې ته راغلم. خلک ډېر ښه دي، د مېلمنو خاطر کوي، د جومات عقاید باره کې ډېر په مینه او په شفقت خبرې کوي. یو څیز چې زه د جلسې معجزه ګڼم هغه دی چې په دومره لوی شمېر کې په یو ځای کې دومره ډېر خلک راجمع وي او په دغو 3 ورځو کې یو ځل هم چا یو بل سره جنګ نه و کړی. تر دې چې زه حج ته چې کوم خلک تللي وي هغوی هم کله کله یو بل سره په جنګ شي، خو دلته ما هېڅوک هم ونه لیده چې یو بل سره یا د یو بل خلاف په اوچت اواز کې څه خبره کوي. یوه بله خبره هم چې زه معجزه ګڼم هغه دا ده چې احمدیان د راغلي چې کومې مېلمنې ښځې وي هغوی ته هم د قوت او د احترام په نظر ګوري. دا خبره ماته زما ښځې هم کړې ده چې ما هېڅوک هم دلته ونه لیده چې په ګنده نظر چاته ګوري. بیا اسامه ابو محمد حلبي بیانوي چې په جلسې کې د دومره زیاتو خلکو د حاضرانو باوجود تنظیم سازي ډېره ښه وه او د امن لپاره ټول احتیاطي تدابیر شوي وو او د دومره ګڼ شمېر خلکو نه باوجود د دې خدمت د کارکوونکو لخوا مثالي وو. زموږ احمدیانو وروڼو د ضیافت او د رهایش ډېر ښه انداز کې زموږ خدمت وکړو او دا ډېره واضحه خبره ده چې دوی په هر قول او په فعل کې هغه صداقت ښکاري چې مونږ ګورو چې په ډېرو اسلامي فرقو کې معدوم دی. زه احمدي خو نه یم، خو ستاسو خلکو د ټولو کارونو د ستاینې نه بغیر نشم پاتې کېدی. یو د شام ملګری محمود صاحب چې په پولنډ کې اوسېږي هغوی دا وایي چې د جماعت احمدیه خطاب مې چې واورېد نو زړه مې د خوشحالۍ د جذباتو نه ډک شو. صرف په یو تقریر کې دوی د دنیا د ټولو مسلو حل وښودلو. فرمایي چې د دنیا وښودل چې د مختلفو ملکونو ترمنځ د امن څنګه قایمېدی شي او د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې دا حل وښودو. نو په دغه وجه اوس په خپل مسلمان کېدو ماته فخر کېږي. بیا یو مېلمه بویمیګر صاحب وایي چې د جماعت احمدیه امام د یو بل باندې د پوهېدو او یو بل سره د تبادله خیالات کولو په حواله خبرې وکړو او د دغه څیز نن دنیا ته ډېر زیات ضرورت دی. ستاسو الفاظ نن د دنیا چې کوم موجوده حالت دی دې باره کې زه په سوچ کولو مجبور کړم. د قرآن د آیتونو حواله چې دوی ورکړه نو دا خبره بالکل واضحه کړه چې اسلام بیخي د شدت پسندۍ مذهب نه دی او دا یې راته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې انسان و چې دشمنان به معاف کول. د خلیفه تقریر چې مې واورېدو نو لومړي ځل راته احساس وشو چې اصل کې اسلام څه څیز دی او اسلام خو د مینې او د محبت مذهب دی او بیخي داسې نه دی لکه څنګه چې میډیا ښیي. سږ کال په جرمني کې د تېرو 2-3 کالو راهیسې د بیعت تقریب هم کېږي او سږ کال د جلسې په موقع د 11 ملکونو سره تعلق لرونکو 33 کسانو بیعت د توفیق ترلاسه کړو. جلسې په ورځو کې چې شامل شو په دې کې البانیا، ګیمبیا، غانا، جرمني، عراق، یمن، مراکش، فلسطین، شام، ترکیه او لیتوانیا نه شامل شوي خلک وو. د میس عبدالجلیل صاحب اسټونیا نه شامله شوه، هغوی هم د بیعت توفیق ترلاسه کړو. دا وایي چې زه یوه فلسطیني ښځه یم او اسټونین ځوان لږ سره مې واده کړی دی او زه د دویم ځل په جلسې کې شاملېږم لګیا یم. په لومړي ځل جلسې کې شاملېدو نه پس د جومات باره کې ډېر شکرونه ما د ځان سره وړي وو، خو دغه ځل چې زه جلسې کې شامله شوم نو د جلسې دوران مې ډېره دعا کوله چې خدای پاک دې ما ته د سمې لارې هدایت راکړي او که جماعت احمدیه زما لپاره سمه لاره ده او د ژوند تېرولو صحیح طریقه ده نو خدای پاک دې ما له خپله هدایت راکړي. نو چې په بله ورځ ما بیعت وکړو خدای پاک ما له تسلي راکړه او زه ځان ډېره خوشقسمته ګڼم چې په دغو خلکو کې ما ته د جلسې سالانه کې د شمولیت او زما چې دومره خلکو زما د جلسې سالانه کې د شاملېدو زما احمدي کېدو لپاره دعا وکړه. تېر کال د جلسې د ټولو تقریرونو اورېدو موقع مې ترلاسه شوې خو سږ کال ما ټول تقریرونه ډېر په غور واورېده او خدای پاک زما یقین په زما په زړه کې پوخ کړو چې همدا جومات رښتونی دی. نو بیا ما بیعت وکړو. وایي چې په ښځو کې ما د داسې خو جذبه بل چېرته نه ده لیدلې. مختلفو ملکونو نه راغلې ښځې
چې ما ورسره تعلق جوړ کړو چې شاید چې ورسره بیا چېرته ملاو هم نه شم، خو همیشه به دوی زه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتم. زما یقین دی چې زما احمدي کېدل او دغه جومات سره ملاوېدل د هر څه د خدای پاک په مشیت شوي دي. د جلسې په باره کې دا یو څو تاثرات چې ما وړاندې کړل. خدای پاک په فضل جلسه د ډېرو خلکو سینې پرانیزي او د ډېرو خلکو شکونه لرې کړي، د اسلام حقیقي تصویر د مخې ته راشي. خدای پاک دا برکتونه همیشه نور هم خور کړي. د میډیا کوریج په لحاظ چې د جلسې په لومړۍ ورځ د جمعې په ورځ ما سره یو پریس کانفرنس و چې پکې قومي او بین الاقوامي میډیا شامله وه. په بین الاقوامي میډیا کې د ایټلي، مقدونیا، آسټریا، برازیل او د بیلجیم ټي وي او د اخباراتو نمایندګان شامل وو. په جرمني کې په قومي لیول 4 ټي وي سټیشنونه او درې د پرنټ میډیا نمایندګان موجود وو. په لوکل لیول ان ټي وي ریډیو او 4 پرنټ میډیا نمایندګان شامل وو. په مجموعي طور په جرمني کې د جلسه سالانه د دغو 3 ورځو چې کوم کوریج شوی دی، نو د ریپورټ مطابق 15 ټي وي چینلونه، 3 ریډیو چینلونه او 60 اخبارونه او د نور چې کوم د پرنټ میډیا چې کومې ذرایع دي، نو 15 کروړه 92 لکه نه زیات خلکو ته دا پیغام رسېدلی دی. او دې نه علاوه په انټرنیشنل میډیا کې چې کوم په بله هفته کوم تشهیر دی هغه هم متوقع دی. او د دغو نمایندګانو چې ما ذکر وکړو، نو د دوی چې کوم کتونکي دي، نو د هغې مطابق 4 کروړه او د 14 لکو نه زیاتو کسانو ته پیغام رسېدلی دی. همدغه شان چې د اسلام کوم ویب سایټ دی، په هغې باندې د جلسې تشهیر او د جلسې سالانه جرمني چې کومه کاروایي ده د MTA جرمن سټوډیو په تعاون دا اپلوډ کېدو. او د سنټر پریس او د میډیا دفتر لخوا چې کوم پریس ریلیزونه جاري شوي وو هغه هم اپلوډ کړی شو. په سوشل میډیا باندې هم د جلسې تشهیر په حواله کاروایي شوې ده چې په فیسبوک باندې 22 پوسټونه چاپ شوي وو چې 4 لکه او 6,000 کسانو کته او 6,000 کسانو دا پوسټونه خوښ کړه او په دې باندې تبصره هم وکړي. همدغه شان په ټویټر باندې هم د جلسې په حواله 15 لکه او 6,000 خلکو د جلسې ټویټس وکړه او 15,000 او 800 کسانو ریټویټ کړی دی. د جلسې د تاثراتو خو ځینې کمزورۍ هم دي. مختصراً به ووایم لکه څنګه چې یو ذکر مخکې مو شو چې خلک بهر ګرځېدل، نو ځکه د تربیت شعبې ته آینده فعاله کېدل پکار دي چې دا خلک د بهر نه ګرځي د پروګرامونو دوران. د اواز انتظام په لومړۍ ورځ او په خاص طور د جمعې په وخت سم نه و. ځینې تکنیکي مسلې وې، خو بهرحال په دې کې بیا بهتري پیدا کړی شو او دې طرف ته هم پام کول پکار دی. د جرمني جومات ته بیا د ترجمانۍ په وخت هم شکایتونه وو چې هغه وخت هم شور راتلو په غوږونو کې چې کوم آلې لګولې شوې وې ترجمانۍ، نو هغه هم سمول پکار دی. د رهایش لپاره هم تعداد دې ځل ډېر غیر معمولي وو، نو د هغوی د توقع نه دا ډېر زیات و. نو تقریبا 400 کسانو که بسترې ورته میسرې نه وې، داسې خبره نه وه. خو جرمني جومات ته بهرحال آینده انتظام کول پکار دی. د نظم و ضبط چې کوم جلسهګاه کې وي، نو ځینې خلکو شکایت کړی چې ډېر کمې وو، نو دې طرف ته توجه پکار ده. او د دې یوه وجه دا کېدی شي چې هال چې کوم کولینګ سیسټم و په هغې کې یو ماشین خراب شوی و چې د هغې په وجه په حال کې دننه ډېره ګرمي وه. خو دلته خو چې مارکې کې کوم خلک ناست وو د انګلستان په جلسې کې، نو ډېره ګرمي وي، هغې نه باوجود دوی ناست وي. نو داسې بانه نه ده. انتظامیې ته دې طرف ته د تربیت شعبې ته دې طرف ته توجه ورکول پکار ده او ټول کال د احمدیانو په همدې طرف ته ګرځول پکار دی. بهرحال چې دا کم نقصونه دي، نو څه خو ما هغوی ته واستول او په څه باندې به دوی اوس پخپله غور کوي، په څه باندې دوی اوس پخپله غور وکړي او د ښه کولو دې څه صورت جوړ کړي. بل د روټۍ باره کې هم دا شکایت را روان و چې په لومړۍ ورځ خو د څومره حاضري وه د هغې مطابق نه وه پخه شوې، خو بله ورځ بیا بهتر انتظام پکار و. خو همدا به کېده چې سالن به ختم شو، په آخر کې یو ایمرجنسي چې کوم دال پخولی کېږي، نو هغه پخېدو او ډېرو خلکو ته هم هغه ملاوېدو. نو دې طرف ته هم پام کول پکار دی او ښه منصوبه بندي پکار ده. نو خدای پاک د ټولو کارکوونکو لپاره توفیق ورکړي چې هغوی د آینده په دې کې بهتري پیدا کړی شي او دغه دورې دوران د یو جومات د پرانیزه توفیق هم ترلاسه شو. د خدای پاک په فضل دوی هم ډېر ښه اثر په مېلمنو وشو.
او هغوی برملا د دغه خبره اظهار کړی دی چې دا اسلام خو جرمني کې خورېدل پکار دی. د هغه دستور هم ډېر ښه تشهیر شوی دی او د دو د ټي وي چینلو او دو د اخباراتو نمایندګان راغلي وو چې د هغوی په ذریعه د جومات دستورې ته هم 14,500 کسانو ته د میډیا په ذریعه د خبرو رسېدو د اسلام پیغام ورسېدو. خدای پاک دې د جرمني جومات له توفیق ورکړي چې هغه د آینده د دې نه زیات د اسلام پیغام خور کړي او چې کوم اوس تعارف شوی دی دې کې دې نور وسعت پیدا کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.